ما تاسو ته ویل استوانه ابو لبابا استوانه ابو لبابا سمانا ستنه د مدینه طیبه کې د جانان کوټه ته نږدې دا مې د جانان د کوټه دیوالو او دا ستنه و د جمعات د لرګي ستنه و بره د قجورو چت پروت ته ابو لبابا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشوره وکړه چې په بنو قریظه باندې به ورزو بچا به ورزو اے صحابه کرام ځان برابر کی اللہ رب العالمین فرمائے بنو قریظه پتا سبان دیر لوی لوی حرکتونه کړي الله وی ما زړه دا غوي غرزولې دي باغوی باندې ورشي مال ته نه اونیسه لاندې خلق غلامان کوي مشران جنگی خلق مړ کوي مشوره وشوا سو شلا ټول ماته متوجه سو شو مشوره د زړه دا خبره ووري واقعا ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ میں شاگرد خاص ملگر خاص مشاور خاص امام الانبیاء دے ابو لبابا ناس سوچ ور تراغ چلا شد بنو قریظه و د خلق حال گورا و بنو قریظه کی زما د تجارت ملګری دی بنو قریظه کی زما خپلوان دی بنو قریظه کی زما د خزر رشتہ داران دی بنو قریظه کی زما خاص ملګری دی الکه زما چې حال معلوم کوم دی خبر ته متوجه شي احساس څه د تقریر نم کې دی احساس ما ته احساس ولی نرازینن زمانه ذهن نه د خره یره تلدا زم دی برا پوری وخاندې کدا خبر اخکارا کما به بدوی چې عبد المدینه د دام کې او دام کې مال د مدرسینه بهتر د دغه یو ماشومی جون بچ کول دي ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا کدا یو جنای خره د مرګ نه بچ کړه مال د زرو مدرسونه بهتره دین د تاسیس دی بس ځان له وګوري چې پرون زما بچي بیمارو زما چې ما کله بچي بوتلو انسان دې کله خېډي کله نه او زه خدا سي زما یو ورورو الله دې مغفرت فرمای زما دا مقتدیان ما سړی کولاو کپ لګي ناغه به لوپر مولا به د چلوان کړي زه ګوره لوپر مولا چې په جب کې می پوښتنه د ارچا جب ته ورسېدل د الله فضل کرم سره او زه ګوره دوکا کېږم ډېر زیات اگر چې دا د کامل مؤمن صفت نه ده خو زه عاجز یم ما ته چې د سترګو کې اوښ کې راغلی زما زړه به ګورې د غوښې نه جوړ دی بیا زه خدای بېګا به په داسې حال تېر شوی نو په ما تېر شوي چې د چا بچې هسپتال ته رواني او دا په کور کې داسې ګوري چې خدای اوس به دا پیسې د کوم ځای نه پیدا کوم ہر سڑی ته دا احساس پکار دی زما په شادي حال کې 15 لک روپۍ لګي ولیمه ساده او که 1 لک روپۍ په لګوا سلور لک راواله په دې غریبانو او لګوا نن به ونی زما د مدرسې محتمم هغه یورپ ته ځي چاندېلا هغه به عربو لږ چاندېلا ونی زما مالدار کې دا احساس نشته زما مالدار د خزه تابع دی چې خزه ورته سوی زما مالدار هغه پسې روان مین وجدا د چې مونږ ته احساس نشته ورونو احساس ځان کې پیدا کړي کمال ته ورسیږو ان شاء الله او که احساس نکو ز ګناه کوم پروا مې نشتا ور سره سم الله سره ټول وای الله غفور رحیم دی الله وګوره دا په کمال خبره باندې الله غفور رحیم دی لږ به درته وړاندې کوم اجي صاحب نا را روانو سلام سنت عمل دے خودنه هیر شو جمعه تر دن کېدلو خخبا سړی سکی خخبا سړی سکی مخکې کی او سوې اللهم افتح لي دا د پیغمبر سنت دی اجي صاحب نه پاتې شو الګ مانځګه کوتاهي و پاتې شو د حقوق الله کی در نسکو تاهي اوس پس کې حقوق الله کی الله سره
غفور الرحیم دے. حقوق العباد کی الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. الته به د ظلم سوچ مکو چې په ما به ظلم وشي. د بل مسلمان حق دی خړلې دا د معاف کېدو نه دی. دا د غفور الرحیم ذات در سره پدې کې نه دی. هغه وی هغه ورکا زبې د موږ ګناه معاف کوم, زبې د روزي ګناه معاف کوم. ا د هندو معاملې دا هندو نه جبه مواله په مانزه مولاړو هندو چې واله ول هغه ول دا خو مسلمان دی جمعه ته لاړو ته داخل دی ول کې خان غلام کېو کې خان منظم کوي. من هغه تقوا دار یو. ابو لبابه خو هغه نه دی, هغه صحبت د رسول الله سره دی. ابو لبابه لاړ چلاړو بنو قریظه خلکو خبرو چې حالات خراب دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارادي را تخینی دي نورې ځکه مونږ خو مو د سړی توپ کار نه دی کړی. بنو قریظه ډېر بدبخت خلک مړه يهود سره د سړی ځامن نه. يهوديانو تاریخ کې مونږ سره ګوره یواله نه کړی. دا هغه دی نولي مار دی دا باباګانی پیجنی اینولي کې اینله یو بوټي هغه کې چې مار پوری د کافر شي غزان نخ کار کوي خو گزاري د خطرناک گزاري. يهوديان د اینلی ماران دي. ابو لبابه خو کې مرګري دي د جاهلیت د دور مرګري خامخه نو ګوره دا دونه وخت نه دی درشوه د 3 او 4 کالو مرګري او اوس نه جدا شو معنا د مسلمان شو هغه باغی کې پاتې شو خو تعلق خو کنه په تعلق لا دغه نو راغله حکم چې تعلق سره ختم کړي. دا خو چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم راغی چې بعد د دینه بعد يهود ستاسي نصرانیان ستاسي دوستان جوړې دي نشي چې تر دې تاسو دا غوي تابعداري ونه کوي. ابو لبابه بس لګي دي هغه و تراجم شو بلا يهوديان لیډران ورته ابو لبابه وایا حالات زمون بارک پیغمبر سوئی. ابو لبابه باندې مجلس کې دا وی حال معلومیدل. یو سړی راځي جاری اے زما ملګریا اے ابو لبابه موت پلان کی سفر کړو پلان کی ځکه په یو ځو اے ابو لبابه پیغمبر زما بارک سو الی دی بل برغه په جړا بشو بوډاګانو جړل. یو بوډا وې د یو ملګری پلارو بل بوډا وې د بل ملګری پلارو. ابو لبابه مقصد دا نه دا ابو لبابه مقصد دا دی چې په دوی باندې روب غرزوما دوی باندې روب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه غرزوما. دغه سوچو ابو لبابه ورته وی اسو زمون بارک نبی علیہ السلام سوال دي. ابو لبابه په خلو اسمونه ولې ورو دي خبر ته وګوره په خلو غږمونه کو. ابو لبابه ادریدو لا صداسکو چې اے خلقا اے بنو قریظو ستاسی منافقت اللہ تحکار شوئے اللہ نپٹنو اسی جناب رسول اللہ تو خود لو پیغمبر بدر سردا کار کی. اگر خدا خبر دیں چې تاسو اوس پته ولګي تاسو منافقت کول مشرکان د مکه له جوابونه ولګل راځي هغه خوانه په تاسو شي دی خوانه منګیو او دز غب ده او بسین خلوبه او دا پیغمبر او ملګری به ټول قتلو نو دا به مشورې ورلېګل خطونه به ورلېګل. پیغمبر ته الله حکم کوي چې اوس قتل کا یو در نه پاتې نشي یو در نه پاتې نشي ختم کا. الله زما ډیر جلالی رب دی ډیر کریم او مهربان رب دی. بی بی عائشہ باندې چې کله الزام ولګېدو دیو قجری تقسیم ولې د بی غیرت د دوستانم داسي وي د بی غیرت د سړی تعلق هم داسي وي. یوې خبرې په ځنه به سل جوړولې دا قرآنی مرداران کافران خبیثان. اے ابو لبابه ورته سوال وای پریدي منا وټول لاله اوی باندې سبا 106 تبراله چوس بس
ابو لبابا ځان سره سوچ احساس ګوري اوس څه شي خطا نه بس څه شي او ابو لبابا ستندي تلاس را واچو خدای تبا شما یا الله ولی خدای ما خوراز د جناب رسول الله ما نخکار شلو زما خبر پټیږي نا ابو لبابا راغه کورت زینا کورتا جواب را کوي کورتا